اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی وعربی 44 آیت سورۃ فصلت سورۃ حامیم سجدہ ولو جعلناه قرآنا کوچر مونږ دا قرآن نازل کړو اعجمیا د عجمی جبه په شکل کې بل جبه کې لقالو دی قریش به خامخا بیا د اعتراض کو لولا فصلت آیاته ولی وضاحت نه دی کړی شوی د آیاتونو اعجمی او دا اعتراض بهم کو چې آیا کلام عجمی دی و عربی او پیغمبر عربی دی یا عربی خلقو تراغلی دی امون پاجمه پویگو نا قلتو ویا اے نبی هو للذین هو دا قرآن للذین دا غچا دا پارا منو چی ایمان راوڑے پدے قرآن ہدن ہدایت تے وشفاء شفا دا والذین لا یؤمنون کسان چی ایمان نروڑی پدے قرآن فی آذانہم وقرن داغی پا غوگنو کی کنوال دے وهو علیہ عمن و دا قرآن پدی باندی و پردہ دا حجاب دے اولائک ینادون دا کسان تبا آواز اکڑیشی من مکان بعید و دل رزینام آیت خوگا دو 44 آیت بلا شبہ ذکر کی سنگ کی صورت کے دا شروعنا شبہات بیانی گے و داغی جوابونا اصلا امام راضی وی جدا وقالو قلوبنا فی اکنتا مما تدعون الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون کم چی شروع کی ویلے شو نظر آگے جوابات شروع دی امام راضی پر نظمان دا سے ربط تے چرا دی دریو قسمو خبرو چے دے اعتراضون جواب کی گی کلا والا وعید وعد وعید ورکی کلا و تبو جستا دا طریقہ غلطا دا دلتا داغی ببل انداز کے جواب درم باب دی صورت آخرہ پورے بزین دا منکرین شبہ داوا دا قرآن دا منکرین دا قریشو چتا دا قرآن بلا جبا کول ان پیش کے تا بلا کول ان روڑو آما معلومی کی دا چی دا تاخ بلا جو کردے دے یرا چتا انگلش کے پا اردو کے پارسے کے پختو کے دا ولی نو پتہ ہو لگے دا تا پخ بلا جو کردے دے جواب دا ورکو دے آیت کے چتا سو خوز دا وائے چی بلا جبا کے وے خو بوله جبه کې مونږ را لېږلې وې نه بیا به تاسو وی چې یاره ګوره دا پیغمبر قریشي دی عربی دی ګوره کتاب په بله ژبه کې دی او خو زمونږ ژبه نه ده که نه مونږ خو په هغې نه پوهېږو که نه مونږ خو امیان یو مونږ خو سکول نه دی ویلی مونږ له خو پارسي او اردو او پښتو او انګریزي نه راځي ګوره عجیبه کار دی نه بیا هم دوه شبهې کولې یو شبهه دا چې ګوره پیغمبر عربي دی کتاب اعجمي دی نو لحاظه دا صحیح نه دی او دویمه شبهه به دا وه چې کتاب په اعجمۍ کې دی مونږ په هغې نه پوهېږو نو مونږ یې نه منو بیا هم دوی اعتراضونه ظالمانو کولو ابن کثیر دی کی چې لما ذکر تعالی القرآن وفصاحته وبلاغته کله چې الله مخې د قرآن او فصاحت او بلاغت ذکر وکړو او دائم بیان کو چې قرآن لفظا و معنا مضبوط کتاب دی او سره د دې دا مشرکان نه مني دلته تنبیه ورکی چې دی دا کفر چې دی دا عنادی کفر دی دا د ناپوهتیا او کفر نه دی لکه څنګه چې فرمایلی سورۃ الشعراء کې ولو انزلناه علی بعض الاعجمین سورۃ الشعراء 198 کچره موږ دا کتاب نازل کړی و بعض اعجمیانو فقرأه علیهم اغی دا لست وی پدی باندې دا قرآن ما کانوا به مؤمنین دیو پاغي باندې بیا ایمان لرونکي نو همدا سے آیت سورۃ الشعراء کې درشه 198 199 اگر دا مونږ د عجم په ژبه کې نازل کړی وی کنه ندی هم بیا دا خبره کوله کم چې دلته وي لولا فصلت آیاته د ابن کثیر وی
چې را ګوره موږ عربیان یو ته موږ ته بله ژبه وي بله ژبه کې کومه ژبه کې لاسو لګیا یاره موږ ته عربی کې کتاب پکار و بیا همدا خبره کولې ولو جعلناه قرآنا عجميا طبري ولو جعلنا کړی وي مونږه جوړ کړی وي مونږه دا قرآن هغه چې مونږه په محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ته رالیږلی دی اعجمي وي دا یو اعجمي دی یو عجمي دی اعجمي او عجمي کې فرق دا دی چې اعجمي بیخي عربي نشي ویلی او عجمي هغه دی چې نسب یې د عربو نی لیکن عربي وي څه نه څه پوهېږي څه نه څه وایي سمرقندی کې چې موږ دا نازل کړی وی په ژبه عبرانی کې ابن جوزی وی اعجمیا بغیر لغت العرب د عربو د ژبې نه علاوه بل څه ژبه کې عجم او ژبه کې وی کنه بیزاوی دا د دې د وینا جواب دی د آیت چې دی وی هل انزل القرآن بلغت العجم چې قرآن ولې د عجم په ژبه نه راته بستا په ژبه ولې راته کنه دلته جواب ورکړه کراغلی وین لقالو خامخا دی به ویل استاد قریشو د قام به ویل لولا فصلت آیاته ولې تفصیل نه دی کړی شوی د آیتونو پوره تبیین او وضاحت د دلایل ولې نه دی شوی چې موږ په پوه شو ویو سمرقندی وی لولا فصلت هل بین بالعربیه عربی کې ولې بیان نه کو فصلت آیاته ادا معنی کې چې عربي کې ولې وضاحت نه کو چې موږ په پوه شو تا ګوره پارسه کې دی بل ژبه کې دی وروړو قرطبي وی بوینت بلغتنا زموږ ژبه کې ولې نو بیان کړی شوی ځکه موږ خو عربي موږ په عجمي نه پوهیږو موږ په عربي نه پوهیږو نه امام قرطبي لیکي چې دا خبره ثابت شوندې کې دلیل دی چې قرآن عربي دی ادا لغت عربی کې راغلی دا اعجمی نه دی او که دا بلې ژبې ته تا منتقل که کنه نه هغه چې تا منتقل کنه او قرآن نه دی پوهېږې ته چې کومه ترجمه لیکې نه خو قرآن نه دی که نه پښتو کې چې دی لیکې نه خو قرآن نه دی که نه ځکه چې خو تا پښتو ته بوتو چې ژبه دی وله کنورټ له که نه اوس قرآن نه دی یاد ساتن چې قرآن نه شي نه بیا اودس هم راغستی شي که نه قرآن خو نه دی قرآن به دا هلی چې دا عربي کې دا شهاب نامه کې یو واقع شته داسې نا کمره کې پیریانو که نه ډېر تفصیلي خبره ده پیریانو کې خلکو له خوند ورکوي که نه دی به تنګه دا یې کې وګوره چې دی به دغه خما یې واخله سیکنډ هینډ ډېر شی راغلي میلاویږي 500 پورې میلو شي ډېر د کار کتاب دی ګوره فرنډز سره میلاویږي هغه ما به فاتحه ولیکله رومن ژبه کې نه به کار نه کوو و چې عربي کې مو ولیکل بس پیریان به مخې سره تښتېدلي بله ژبه مو کې ولیکل کار به یې نه کوو اعجمي وعربي اعجمي آیا کتاب دا قرآن عجمي دی بیا هم دا اعتراض کوو وعربي نو دا نبی پیغمبر چې دی عربي دی په ده باندې نازل شوی دی والرسول عربي بیا خو به هم سخت تکذیب کو بیا خو به تاسو دا وی که چېرې موږ په عجمۍ کې راوړی وی که نه کتاب نه بیا هم دا خبره کوله ګوره چې ګوره دا موږ عربیانو سړی نبي چې دی هغه عربی دی ګوره کتاب یې په عجمۍ کې دی نه اعجم ضد الفصیح دا د فصیح الټ دی اعجمي الذي لا يفصح كان من العرب اپا پټه چې کوم کولی شي که نه هغې ته هم صلات النهار عجما ویلی شي په پټه ویلی شي اگر چې قرآن کې بعد ټکي هغه عجمي راغلي دي عربو ته دي عربو خپل کړي دي هغه مراد نه دی لکه قرطبي لیکي سجیل وهي فارسیه دا فارسی ټکي دی واصلها سنگ ګل دی که نه ګل خېټې ته وي که نه آب و ګل نو استادان وی آب و گل نه دی آب و ګل خټې ته وي ګل کار پخوا خو سیمټ نو که نه خټه باندې به کار کوو ښه ګل کار چې د خټې کار کوي آب و ګل نه هم ولسم دی غزلو کې راغلي اردو کې دا ګل راځي نه دی آب و ګل که نه ګل نه بیا باغ مراد واخلي اوبو نه اوبو غلط دی ووایي آب و ګل
فردوس او دغه شانتي توین او حجر دا نور ټکی. قل وای نبی هو للذین هو دا قرآن للذین دا کسان دا پارا منو چی ایمان راوړې په دې قرآن هدن هدایت بیان کوي د حق د گمراهۍ نه خلق بچي او شفاء او شفا دا پدې کې د جهل علاج دی پدې کې هغه زړونو کې چې کم لوندواله دي کم شکوک او شبهات دي دغه علاج دی پدې کې هغه د شفا ملاويږي. خوا کسان والذین خوا کسان لا یؤمنون چې ایمان لري په دې قرآن باندې فی آذانهم داغي په غوګونو کې وقر درنواله دي قرآن اورینا غوګونه کان دي قرآن وتنزي. وقر صد ابن جوزی الصمم کونواله فهم فی ترک القبول نا فهم فی ترک القبول بمنزله منفی وزنه سمم دی قرآن قبلی نه کنا ندی په منزله په حال دا غچا کې دی چې غوګونو کې سممي کونوالی. وقر نه مراد دا دی قبلی نه اصل کې اور یو قبلی نه نو لکه د کونو په شان ته دی لکه ته چا دا ودا کار وکا هغه نه پاسې ته لکه ته اور نه کونې سم چې اور نه پاس وکا کنه وقرن درنواله کونواله د قرآن د اورېدونه دی سمم دی کونواله دی او ځکه خو یو اول دی کنه چې قرآن لوستي شي نشور کوي چې وخه ولهذا تواصوا باللغو فيها وهو عليه عمن او دا قرآن دی په دې ژوند باندې پرده دا دی ژوند وړاندې د قرآن نه پويږي د قرآن په حجتونو باندې د قرآن په نصیحت نه پويږي کدوري بوتل لازم د دې مکذبینو لپاره. اولئک ینادون من مکان بعید اولئک دا کافر आवाज بقول هدی تدل رزینا مراد څه ده سو کې آخرت کې بدیتا आवाज کیږي دل رزینا داس خاص خا غنده غنده نمونه بہت اغستی چې او فاسق او منافق او کافرام आवाजونه بہت کیږي لرنه یا دا دنیا کې چې کافر دي دا قرآن داسې لکه دل نه غږیږي دلری نه دی اور لکه ساروی چې دلری نه کما مثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء انصر ده دلری نه چاته आवाज کنه هو پاغي نه پوي کنه نه قرآن داسې بدی باندې لګي چیرې ته سوي لري نه ورم نه دې چې وورم کنه دا دی اورینا نوري نه په پويږي لکه یو سړی د چلره نه سوک چغي وي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب. اے نبی ته ولې خپه کېږي خلک قرآن نه مونږ کله په ژوندم پر دی کله غوګونم بند کله سوي کنه مخکې موسی عليه السلام له مونږ کتاب ورکړو هغه سره خلکو د لانجه کړو رب دغه دی. ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږ موسی الکتاب موسی عليه السلام له کتاب په خوا فاختلف فيه نه اختلاف کړی شو دا غي سره خلکو پکې اختلاف پیدا کو لبه لانجه جوړ کړه. ولولا کلمتون او کچر نوې نیټه د عذاب د رستو والی سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی ستاد رب د طرفه ستاره یو ټیم مقرر کړی چې په ټیم عذاب راولم کا هغه ټیم نه وی کنه لقضی بینهم نخامه د ترمن به فیصله کړی شوی اوس به دا منکرین او مکذبین الله د تبا کړو. وانهم یقینا دی لفی شک منه خامخا پدې شک کې دی د قرآن نا مریبن پپوخ شک تسلی ورکی نبی صلی الله علیه وسلم او دلیل کې واقعا ذکر د سیدنا موسی علیہ السلام کې یقین ورکړو مونږه موسی علیہ السلام له محمد صلی الله علیه وسلم تورات ولکه څنګه تعالی مون قرآن درکړو هغه لمون الواح ورکړو تورات نستا قوم چا تکذیب کو چاو منو دغه شانته موسی علیہ السلام سره شو فختلف فيه اختلاف پیدا کړی شو پاره کې يهوديانو په کې اختلاف پیدا کو چاو منو چاو نه منو دغه شانستا مرګرو چاو منو صحابه شو چاو نه منو کافر شو سوګ داته وي قلوبنا فی کننا سوګ دا خبرې گئی اختلاف پیدا شو. ولولا کلمتون سبقت کچنه کلمه فیصله سبقت چې مخکې تیر شوی د استاد رب د طرفنا هغه مخکې نه وکنه نه خامخا فیصله وکړی شوی اوس هغه څه دی هغه دی هغه نیټه د مرګ یا نیټه د عذاب او یا قیامت ته ٹھیک شو. لقضی بینهم نخامخا فیصله وکړی شوی اوس ودی پمینس کې الله مصدقین و مکذبین لا دوړو لا خپل جزا په دنیا کې ور کړی
مکذبین بالا داغي به جړه استوي بیزاوی وي و انهم لفی شک منه مریب یقین خامخا دا کافر پکلک شک دی قرآن نه په شک دی نه مریبن په صح شک دی شک ته په صح شک مریب او شک کې فرق دی دواړه الفاظ عربي دي دا مو لاره په فقه کې حل کوو دا ځای سمرقندی وی دی دا عذاب نه په شک دی د بعث نه په شک دی د قرآن نه په شک دی مریب دا ته شک لا يعرفون شکهم چې باغ شک هم شک ته اغه دا معنی کې شیخ وی چې ګوره کله ریب کې اوسرا الزام راشي کنه بدګمانی ناغي تبیا بدنام اوسر راشي ناغي تبیا مریب ریب وته وی دی د قرآن نو استاد رښتین والے نو استاد کتاب نه په پوښ شکریم دی چرسی وی پیغمبره خو ته زړه خبره ما جوا شکونه بکی خپل کار بکی نو څوک په شک کې قرآن نه خلق په شک کې دي کنه يهوديانو پاغه تورات کې شکو دواړو سره لګي امام بیزاوی وی ګور مریبن موجب للاضطراب دا شک کې چې ګډ وډ دی وی منو وی نه منو یاره څنګه چل ګډ وډ دی کنه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل چا عمل کو صالحا نیک عمل کو حقوق الله حقوق العباد دا کې ته صالح وي خام فلنفسه د خپل ځان د پیدې د پاره د دا کار کی ومن اساء سوک چې بد عمل کی فعليها ضرر به د باندې ته غلط کار کې تا ته نقصان دے سیب خام وما ربک بظلام استعرب الظلم کون کی نه للعبید په بندگانو د اختلاف او د شک په وخت کې د دوه ډلو ذکر او قرآن کې د خلکو اختلاف ته او شک دی دوه ډلې پیدا کیږي من عمل صالحا چا چې عمل کو د الله په حکم باندې په دې دنیا کې دا اوامر منی دا غنواهی نه بندي کې منی کیږي فلنفسه د خپل ځان د پیدا پر دې دانه عمل کی د تبا دې جزا ملایويږي جنت ته الله بوزي اور نه بچ کی ومن اساء فعليها من اساء چا چې بد کارو کو ګناونه کوي حلال او حرام باندې نه د الله حکمونه نه مني فعليها نو وبال پد انسان باندې پد کون کې باندې نقصان د تر وما ربک استرب نه بظلام من الظلم کون کې للعبید بندگانو هغه بغیر د ګنا نه بغیر د جرم نه چاله سزا نه ورګي هغه حجت په صحیح سړی قائمي رسولان لیږي سړی پوي کتاب لیږي خو چې بیا هم دې نه صبرېږي نجدې د عذاب ګناونه کوي نه بخوا د عذاب مستحق شي الیه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه الیه يرد یواذغت واپس کولی شی علم الساعه علم د قیامت وما تخرجون راوز من ثمرات سمیوه من اکمامها داغی د غلافوننا داغی د کسولنا وما تحملون حامل کیږي من انساء الزنانا ولا تضع نزیږي خپل حمل الا بعلمه مگر داغ الله په علم کی ويوم يناديهم ابكم ورشغ بديت आवाजو کی اين شرکائی کم زید زما شریکان چې تاسو دنیا کې جوړ کړو قالو مشرکان به جواب کې وای ازنا کا مونږ ته خبر درکوم خبر د زی د ما مننا نشتره په مونږ کې من شهیدن د خبر سو گوام ستا شریک نشته مونږ ته اوس گواہی کو اوس امام رازی لګي چې ګور مخ کې الله کافر ويرول من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها هر چاته چې دنیا کې سګړي دي کنه قیامت کې داغه بدله ملایويږي نو گویا کہ یو سوال کون کے سوال کو دا بکلی قیامت بکلی چې ته دا بدله ملایويږي نو جواب شي الیه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها داغه جواب وشو نبی داغه راتون کې وخت کې قیامت ته پته لګی نه کله وي بیا دې سلسله کې د الله علم قیامت علم الله سره رہے نه د الله د علم او دغه د قدرت دوه مثالونه ذکر کړي فما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه شیخ وی چې ما ربک بظلام للعبید د پر دا علت بیان دی آیت کې
عنوان به نفي علم غیب د غیر الله نه، الله نه علاوه چې څومره مخلوقات دي سره د غیب او علم نشته. او درې مثالونه بیانې، درې مثالونه: علم قیامت، علم د میوو د پیدا کېدو، علم د حمل. درې وړ الله سره دي. علم مستلزم دی قدرت لا، ځان په دې پوهه کا چې علم دا غشته نه، دا قدرت هم دی پدې، هغه قادر هم دی پدې. ټیک د شیخ ګران دی او مطلب دا غره نه دی. مشرکانو ته وایي کنه چې پدې کې کم علم او کم طاقت ستاسو د معبودانو سره شته دی، خو ماته دا ټول طاقتونه د الله سره دي. الیه يرد خاصه الله ته واپس کول شي علم الساعه، علم د قیامت دراتلو. عالمان ټول هغه ته واپس کی، هر سړی مخلوقات هغه ته علم واپس کی د قیامت د قائمېدو. څوک دا د یهودیانو باره کې راغلی چې هغې نبي سلم ته وایي که چېرې ته رسول یې نه موږ ته ووایه قیامت به کلی. دا مقاتل دا خبره کړه. مقاتل وضاع دی، حدیث ځان نه جوړي، صورت مکی دی. ښه دې کې د یهودیانو دا خبرې نه چې یهودیانو مدینه کې وو. ابن کثیر ویلی یردو معنی دا ده د دې علم هېچا ساده الله نه علاوه نشته، لکه څنګه چې نبي سلم فرمایلو هغه سید البشر دی، سادات د ملائکو جبریل ته هغه ویلو. ګوره سردار د انسانانو، سردار د ملائکو ته ویلو چې هغه ورته ما المسؤول عنها بعلم من السائل من السائل. او د قیامت به کلي چې کله دی د هغې بنډچي په شکل کې راغلو، که تاسو ته یاد شي حدیث، نو هغه ورته وایي ما ته هم پته نشته، تا ته هم پته نشته، الله ته پته. الله فرمایي الی ربک منتهاها، ستا رب ته د هغې علم واپس کول شي. لا یجلیها لوقتها الا هو. سورة الاعراف کې وي وما تخرج من ثمرات من اکمامها، هغه تخرج تظهر چې ښکاره کېږي روباسي میوې من اکمامها د خپلو غلافونو نه. دا معنی سمرقندي کړه من وغلاف کل شیء، دا هغه ځای نه روزي هغه میوه چې کومه پای کې دننه پرته اوعیتها، د هغې لوښې نه روزي. خپل لوښې چې بوټې یادې لوښې دی که نه. ابن قتیبه وی اکمام کوم نه مراد هغه ځای دی چې پای کې دا میوه پټه. غلاف دار یو شی هغه کوم ته ویلی شو، کوم لستوڼي ته هم عربی کې کوم وی، کوم لاس پکې سړی پټي که نه. ما غطا وکل شجرة، هغه ونه چې هغه د ځمکې نه روزي بار که نه، هغه دغه ده که نه. او دغه شان د کجورو دا ډېر مشهور دی. ښه دا کیلو تاسو کیلې چې درېدلي که نه یې کڅوړه یې باقي ده. د هغې نه چې کوم دغه صعف او اللیف او الجزء، لیف هم بیا دې ایستې پاڼې ته وایي که نه، عربي کې هم دغه لیف چاپېره دغه پوس پوس چیزونه یي که نه، دغه یې هغې ته ویلی شي ذو اکمام. دا به سورة الرحمن کې دې باندې ښه وضاحت کو. ټوپۍ ته هم کومتون عربي کې وایي ځکه چې سر یې پټ کړي. او قمیص ته هم د قمیص دې لستوڼي دی لاس پکې پټي که نه. وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، وما تحمل هغه چې پورته کړي من انثى یو زنانه. زنانه یې ویلې یوازې ښځه نه ده، یعنې انسان نه دی. انثى خو عام دی که نه، زناورو کې واخله، پیریانو کې واخله، میانو کې واخله، زو پسې بس بیا حشراتو کې واخله. دې کې چې څومره هم دي که نه هغې څه بوج پورته کوي. بوج عام نه دی بلکې حمل مراد دی. ولا تدعون، او نه اغزیږي الا بعلمه، مگر د هغې الله په علم کې. دا د الله په علم کې د ټولو نه هغه به یک وخت بغیر د چشمې او بغیر د هغه مشین نه خبر دی. خلک چې وایي څه ورته وایي سړی الټراساونډ، بټنې مټنې بیلې میلې د هغه نه دی، بس هته پته ده. سورة لقمان آیت 34 که نه. مگر دا الله په علم کې دا ټول هغه علم ورسره مقرون برغي، هغه ته پته ده چې دې وخت کې حمل څومره دی او هډوکی دی غټ دی لوی دی قسمت به سي. ټول الجميع بعلمه، ټول هغه په علم کې دي. سورة الانعام کې وي وما تسقط من ورقة الا يعلمها، نرا ورزيږي یو پاڼه مگر د الله په علم کې. پاڼه چې رب وي هغه ته پته ده. سورة الرعد اتم آیت یعلم ما تحمل كل انثى، اته پته ده هغه چې پورته کیږي هره زنانه. وما تغیض الارحام، هغه چې کمی یې بچه دانې. وما تزداد، هغه ته د هغې پته ده چې زیاتې. وکل شیء عنده بمقدار، هر یو څیز هغه سره په خاص مقدار دی. سورة فاطر 11
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب. نزیاتی عمر والا خپل عمر او نه کمی عمر خپل مگر دا په کتاب کې مقرر دی. الله تخکار دی چا عمر زیاتی کمی کې ټول عمرونه ایج صحیح سره الله ته معلوم دی سکندونو. یوم ینادیهم فکمر شغا الله आवाज کی دی داین شرکای کم دې دماغ شریکان چې تاسو عبادت کو داغي په دنیا کې زمام کو داغي تاسو شریکان زما یو کړو صاحبانو اوس خوراغلی یې کنه کښو کم دی غشنا یا نمو دین دوان ته دی بت پرستو ته الله و چې تاسو زما شریکان جوړول کنه خبر پرستو څه شو خدای انستاسو قالو دی بو ته جواب کیوی اذناکا مونږ تا ورو مونږ تا وایو مونږ تا خبر کو اعلمناکا اسمعناکا وقلنا لك دا معنی ټول مفسرین کې اسمعناکا په معنا واذنت لربها وحقت الت دا معنا دا اذناکا اذنا ما مننا نشتری زمونږنا من شهید نسو گوا پدی خبر جستا سو شریک شته دے ان لک شریکن ما مننا من شهید یشهد ان لک شریکن نشته زمون مونږ خبرو ته الله تعالی وایو چې زمون مونږ کې سو گوا نشته دے جستا شریک باندې گوایو کی مونږ دا خبره اوس نه کوو سو ګو چې دی دا دیغه الہ دی هغه بدوي اسوګو چې دا غدي عابدین دي چې کم نیکان بزرگان دي هغه جنت ته لاړ شي کنه په دې کې چې دی چا عبادت کو دی خو دغه سې کې आवाज پاتې شي انور لرګي او غټه خپل ته اوس وځي په اور کې کنه وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وضل عنهم وركب شددي د دې کفارنا د دې مشرکاننا ما معبودان کانو يدعونا چې دی برابر من قبل پخوام وظنوا دی بغالب ګمان د یقین به چې ما لهم من محیص نشتا دی د پر د تخیم د شرک نه انکار کول وجه دی بیان او د ګیرېدو وجه هم پای کې داخل لکنه شرک نه انکار وجه سره هغه دی چې عبادت کوو او په آخرت کې هغه سخت کې دی پکار نشو کنه آخرت کې دی چې موږ دا پکاريږي کنه نو سخت کې پکار نشو دویم دی چې پیر نه په اور کې جهنم کې گیر دی نو چې هو اوس خو هغه شریکان پکار را نه لګنه موږ اور کې گیرو وضل عنهم ركب شید دی مشرکان پر د قیامت غاله چې دی عبادت کو په دنیا کې دی بال تبیا بلنداز خپل کی بل طریقه خپل کی بل اربون سی خو غدی د پیدا نه ور کی پوښوي دی با ډېر یاره مونږ شریک نه مونږ وسو هغه دغه خو عذاب خو دی نه لرکیږي وظنوا ما لهم من محيص ځوان په معنی یقین دی تو وری و ایقنو دی بدغه وخت یقین راشي چې اوس ټیکانه نشته دی الله د عذاب نه بچ کې زوده نشته دی آسان آیت دی لا يسم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط لا يسم الانسان نستړی کیږي انسان نستړی کیږي دې پس شي من دعاء الخير د خیر د غختلنا و امسه الشر کو چر دې انسان د تکلیف ورسی فیئوس النبي نو امیدی قنوط ظلماتی ولا ان زقناه کو چر اوسکو مونږ د تا رحمت منا سمزد مونږ د خپل رحمت من بعد ضرا تکلیف نو رستو مسد هو جت رسیدلی لا یقولن دی خامخوای هذا لی دا مزه او رحمت چراغ دا زما حق دے زړه دې مستحق وما دا نه وی دا الله فضل له دا دی وی دا ما مټو غټه را وما ظن ساعت قائمه نزګمان کوم په قیامت باندې چې قائم دن کې یندې وی چې دا مزه به همیشه زنه مړ کېګما لکه جیو 1000 سال کنه ایو خپل جوته لیکلی و سال ګره کدا سو غول خوره دا مطلب دی کنه چې دی ونمري خلک ویني زمونږ دا کوي الله تر قیامت آباد ساتي
سو قیامت الآباد پورا ته څه قیامت باندې کنه باندې ولئن رجعتو که چېرې زه خامخا واپس کړی شم اول خو قیامت نشته دی وي خو که چېرې رب لوا الی ربي رب ته واپس کړی شم که نه اړو قیامت راغی ځه ان لی عنده یقینا شته زما دپاره د هغې الله سره للحسنه خامخا خوشحالۍ خامخا ښایسته بدله ما به جنت ته بوځي دلته ښیم هلته به م ښیم فلننبئن الذین کفروا نو موږ به خامخا ضرور دا کافران خبرو دا خبرې چې کوي بما عملو په هغې پلیتو عملونو چې دوی کړي دي دا پلیتې خبرې چې دوی کړي که نه دا د چل ښیم ولنذیقنهم خامخا دوی ته به مزه سکوو من عذاب غلیظ د سخت عذاب بل آیت هم آسان دی خو زه بس اول دی یو باندې رڼا وغورځو امام رازی روت لیکي آسان چې ګوره دنیا کې دی په شرک باندې اړم الله مخکې ووي خو آخرت کې بیا د هغې نه منکر شو حال بدل شه که نه د ټینګ نه دی جي نه دلته فرمایي دا وضاحت کوي چې انسان په هر حال کې په ټولو اوقاتو کې فی جمیع الاوقات متبدل الاحوال متغیر المنهج د حالات بدلیږي را بدلیږي منهج او انداز د بدلیږي که چېرې د څه خیر ورسي که نه بس دی وپړسېږي متکبر شي او یا ټیز په ډبلی نه کلکلا خان شي جي او که چېرې معمولي غونته سخته پرې راغله نه بس بیا پوس شي زابوله دی لیکلي بس دی ویلی شي ختم شي بس بیا مایوس یې چېره بس ما وجه د خیر ورځ نه دی لیدلی که نه دا زجر دی اول څلور زواجر به ورکوي قیامت کې چې څنګه انسان وي متغیر الحال له ګډوډي که نه دا هم دنیا کې هم دی ګډوډ کېږي لا یسم الانسان نه ستړي کېږي کافر انسان تو بری ولا یمل الکافر بالله نه تنګ نه ستړي کېږي کافر د الله نه په دعا غوښتلو د خیر او هر وخت خیر غواړي یا الله مال راکړي یا الله ښه باډي راکړي ښه جسم راکړي ښه اولاد راکړي نظر بن حارث کافر باره کې راغلی کافر هم وایي که نه او مای ګاډ دا ګاډ پکې سي دغه یې که نه و ان مسه الشر که چېرې ورسېدې کافر ته څه سختي شر اصابته الشده سمرقندي وي ته د سختي ورسي مصیبت ورته ورسي بیماري ورسي رزق یې تنګ شي څه مسلې ورته جوړ شي اهل و عیال یې مړ شي فیئوس بیا دې مایوسۍ د الله د رحمت نه دی به ووایي چې یاره بس هر څه ختم شو بس اوس به الله پاک بل څه خیر نه راپېښوي دا غلطه ده که نه قنوت او قنوتي دا دواړه مترادف دي اصلا لږ لږ فرق دی پکې د هغه د رحمت نه بیا دی مایوسه شي او د دې نه مایوسه شي چې الله به دا شر زمانه لرې کړي قنوت دغه مطلب دی دا به الله زمانه لرې کړي ایاس دا ام د رحمت نه دی قنوت هم د رحمت نه هو ایاس کې مایوسۍ کې دا دی چې الله به فراخي را نه ولي اصلا دې دا کار ډېر په سختۍ سره کوي که نه نه ځکه په دې مبالغه کړی شوې ده د الفاظ بیا روړي شوي دي بیضاوي دا وایي ښه چې دې اثر ښکاره کوي که نه د مایوسۍ چې هغه ښکاره کړي نو هغه قنوت دی بیا ښه هغه سرات چې دې ښکاره کړي که نه بیا قنوت ته جوړ شي دا صفت د کافر دی لکه مؤمن خدا چل نه کېږي انه لا یئس من روح الله الا القوم الکافرون سورة یوسف کې به داسې ویلي دا دواړه د فعول په وزن باندې دي قنوت د قنته نه فعول په وزن دی او یئوس د یأس نه فعول په وزن دی ابن کثیر وی د په ذهن کې دا راشي لا یتهیأ له بعد هذا خیر چې دله به د دې نه وروسته هېڅ خیر نه راځي هېڅ خیر به د نه پېښېږي دی ګوره په ذهن کې راشي دا کافرانه انداز دی ښه که چېرې موږ د رحمت وسکو پس د هغې ضرر نه تکلیف نه چې ته رسېدلي تکلیف ته لرې کړه ګوره نه بیا څه حالي دې کې وګوره نه بیا دې وایي زه د دې خوشحالۍ او د دې ښېګړې مستحق وم بیا دا ګوره فساد کوي دا یو وینا فسادي شو دویمه وما ظن ساعت قائمة او زما دا خیال نه چې قیامت راشي دا دویم قول فاسد خدي کوي چې کله خوشحاله کم نه بیا دا غول خوري چې کله په سختۍ نه بیا هغه ځای کې بوتل چې کوم دی کافر شي مایوس شي
خدرم فاسد خبره ولا رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. درم چې کله دې خوشاله کمنه بیا درم فاسد قول غلطه خبره دا کوي کچې رب ته واپس کړی شم نظام هغه سره به زمانه پاره خبر دی. ګور اگر چې دې کافر دی الله نه مني نیک عمل نه کی خو بیا د الله نه امید خسته لکه ته کافر عمل له کافرانه دی زندگی کې ملحد دی. د ناشکرې درې طریقې. دویم زجر ورګي د الله د نعمت په ناشکرو باندې او بیا درې طریقې درې مفاسد اقوال فاسده وي غلط خبره چې دی کوي په هغه الله رټي چې دا غلط سټایل ما اپناو کنه ها دا د کافرانو طرز انداز دی. کچره مونږ لري کو د انسان نه تکلیفو مزه او تو سکو رحمت او تو سکو د کافر ناغه بیماری لري کو رزق ولا فراح کما پیسې ولا ور کما صحت ولا ور کما اولاد ولا ور کما گاڑی موټر ور کما بنگلې نه ليقولن هذا لي دی وای چې دا خو زما د پاره دی زما د عمل ګټه دا زره د مستحق یما زره د حقدار یما دا خو الله جوړ د ما خوشاله شوی د مال را کړی دی ادي وی دا خو الله په ما پړو کنه پیدا کړی نه ما قرطبي وي دا نن سبا دا مرتد پیدا شي وي 2 روپو ولا سره ټوپه چې غیم دا وي. قرطبي دې په دې نه پوهیږي چې الله پاک داستا امتحان کوي که ته مالدار شوې نو همستا امتحان دی که ته په سخته کې نو همستا امتحان دی که ته مالدار پیسې ډېرې روغ رمټ نه ستا د شکر امتحان علی که تکلیف کې پیسې نشته کار خراب دی نه ستا د صبر امتحان علی ستا امتحان دی صاحب. اما ظن الساعة قائمة ادی بل خبره دا وکي ما احسب دی زماړو دا خیال نه دی چې قیامت بچ تراشي نہ قیامت نے بیا انکار شروع کی قیامت نے کرے انکار شروع کی چې کله سره نعمتونو ته لاړ شي ښا بے باور شي بیا دې فخر شروع کی بطر شروع کی بیا کفر شروع کی ها فخر شروع کی فخر بیا بطر الحق شروع کی کنا فرح البطر شیخ پوي کلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. خبردار انسان خامخا سرکشي کی په دې وجه ځانو ته مالدار ښکاری الته بده انداز کی ویلی خابل مفسده سکی ولا رجعت الى ربي وقبل فرض قیامت قائم شي زو واپس کړه شمه زماره ته ژوند کړه شمه ان لي عنده للحسنى یقینا زما د پاره دا الله سره خامخه جنت څنګه چې دنیا کې خبر درا کړه آخرت کې عمره کوي. امام قرطبي وی د قول نو کوس دا دی چې یتمنى الامانيه بلا عمل بغیر د عمل ارزوګانی کی وګوره اسه ارزو کوي کافر دی ګوره وای چې زب جنت ته زما کافر دی عمل کافرانه کوي زب جنت ته زما الکه دا څه کوي نه دا کافر ارزوګانی دي. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا دې احوال ذکر کړو اوس په الله تعالی خپل حکم سناوي ها فلننبئن الذين كفروا نو خامخا مونږ به خبرو کسان چې کفر کړل دي دا کسان یاد دي آیت کې او پسې چې دا کوم ګډه وډه وي دا کافرانو بس خبروم دا الله چې نه مني او دا غلط ارزوګان باطل امیدونه چې ساتي دا دنیا کې کفریات کوي حقوق الله حقوق العباد نه ادا کوي دی به مونږ خامخا خبرو به ما عملو پس ځاګانو دا غندو عملونو چې دی کړی دا د چې کوم فسادی خبرې کړې دي کنه دا ته سر بازار دی حساب کوم دا د عملونو حقیقت بدل ته خیمه ادا چې کوم اعتقادات زما باره کې ساتري دي غلط ګمانونه دا هغه الټا کار به سره کم دی زما لپاره جنت ته د لپاره جهنم دی بل په کفر مړ دی خپل وبسي وي دیکھو چې ان للحسنى کنه جواب ولا نذيقنهم من عذاب غليظ دا وګور خامخا سکو مونږ دیتا عذاب سخترینو هغه دا چې به جهنم ته ځي کې به کمی ناراضي پاغه سزا کې پور کې د خو زما د جنت ته کنه کافر د کافر وي جنت ته زما هندوانه موي بس زما سورګ ته زما کنه کپاره ویډیو کې دا جنت دی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. کله چې د انسان اقوال ذکر کړل غلط اقوال ذکر کړل چې کله په د انعام شي کنه نبي دې غړې وړې وي پوه شو نه اوسه بعض افعال ذکر کړي دغه ګډ وډ غلط افعال ذکر کړي غلط کارونه د انسان نه چکیږي دا غي ذکر کړي
په کارونو کم دی ډواډول دی د بعضې کارونه هم ټیک نه دي. وإذا انعمنا کله چې مونږه فضل وکړو علی الانسان په انسان باندې اعرض نه دی مخ واړوي د الله د عبادت نه مخ واړوي بیا منځونه تهجد پرېږدي مړه ونأى بجانبه ونأى لرې کې بجانبه خپل اړخ ځان لرې کې به د الله د عبادت نه لرې وتښتي. وإذا مسه الشر کله چې د انسان ته تکلیف ورسي بیا سي فذو دعاء عریض نه بیا اوږدو دعاګانو والی بیا لمبي چوړي دعاګانې کوي عارض ذکر عریض ذکر کړی که نه طویل خو به خامخه وي چپله نه وي نه اوږده خو به خامخه وي که نه بیا ځای وي کله چې مونږ انعام وکړو په دې کافر باندې د نه ضرر لرې کړو ضرر دې لرې کړو رزق وله ورکړو مالدارې کړو بیماري دې لرې کړو روغ رمټې کړو نه مخ واړي دا کافر بیا د رب نه غواړي د ایمان نه مخ واړي توحید نه مخ واړي ونأى بجانبه او لرې کې خپل اړخ د دعا نه او د ایمان نه یعنې بیا دعاګانې نه کړي الله بخیر کړي تکبر شروع کې او تجبر شروع کې بیا بوتل شاشي کلکلا شي بیا فتولى برکنه که نه اکا د هغې هندې معنی نه ده دی د الله د اطاعت نه مخ واړي او د الله احکامو ته بیا سر نه ټیټوي ولې الله په جي انعام کړی دی نو دی په دې وجه متکبر شو دا د فرعون هم دا لانجه وه. وإذا مسه الشر کله چې ورسېدې د تکلیف او سختي ورته ورسېدې انسان ته کافر ته فذو دعاء عریض بیا اوږدو ډېرو دعاګانو والی اوږدې ډېرې دعاګانې کوي نو اول خو ګوره دې مایوس و که نه فیوس قنوت و که نه نه یې که د یو سړي ذکر و هلکه یې که د یو سړي حال ذکر و پوهېږې دلته د بل کافر حال ذکر دی یاد ساته ګورئ چې تکلیف ورته ورسي نسي هلته کې فیوس قنوتي هغه ځان له سړی دی هغه هم یو قسم سیب دی او دا بل قسم دی ښه او داسې هم کېدی شي چې دا ټول د یو انسان حالاتي دی مایوسه شي د الله نه مایوسه شي او د باطل پرست د باطلو معبودان نه مایوسه شي دعاء عریض بیزاوی وی عریض کثیر مستعار مما له هر وخت دعاګانې کوي او ډېرې دعاګانې کوي بس اړم دی دې دعا ده دې دعا ده که نه هر وخت لګي نو فالکلام العریض ما طال لفظه وقل معناه هغه چې الفاظ یې اوږدې معنی لږي هغې ته کلام العریض وي پوه شوې د یو څیز غوښتنې اوس هم اوږدی وجیز د دې په الټ دی چې الفاظ یې کمې معنی ډېرې ته وجیز وي ما قل ودله چې لږې خو ګوره مدللې ګوره ښه سورة یونس 12 آیت کې بالکل په دې رڼا اچولې ده وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه چې کله انسان ته تکلیف ورسي که نه بیا موږ ته اوازونه کې دعاګانې کې او قاعدا او قائما په ناسته په ولاړه نه که یې تکلیف لرې کړو نو مره کأن لم يدعنا إلى ضر مسه داسې ووړي که نه گویا ته بیا موږ ته اډو اواز ته دننه کړه موږ اډو پېژني نه بیا داسې یي محتجا در خو کې ساړه دی نه پېژني قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قلوا آیا تاسو پوهه مال خبر را کې أرأيتم مال خبر را کې إن كان کچری ودا قرآن خبره بدلیږي بیا من عند الله د الله طرفه تاسو ته مو قریشو ثم كفرتم به بیام تاسو دین انکار کوي انکار وکړو تاسو ته هم دا قرآن د الله طرف وي او تاسو بیام نه منې نو سمن دولو نو څوک به ډېر بېلارې وي من دا هغه چا نه هو فی شقاق بعید چې هغه په ډېر لرې مخالفت کې پروت وي د قرآن مخالفت کې نه د نه لوی ګمراه نشته دی دا د دې د یو مخکې اعتراض جواب دی که نه دی وایي چې موږ دا قرآن جوړ تا خپله جوړ کړی دی که نه نو زجر دی له ورکوي په انکار د قرآن د دې هغه نفرت د توحید نه د قرآن نه که نه دلته د وایي دا نفرت کوي او کرکه کوي کله وایي مونږ اورو نه کله څه وایي او کله څه وایي که نه نو که چېرې دا قرآن د الله طرف یو رښتینی کتاب وي تاسو ته تاسو یې بیا هم نه منئ نو ستاسو څه پوزیشن دی خپل پوزیشن تاسو ته معلوم دی تاسو ګمراه یې
کله غوږ مې کوڼ دی کله موږ نه پوهېږو کله بله ژبه کې راوړه که نه ته دغه خبره پرېږده قلو ویا رایتم یا محمد صلی الله علیه وسلم دی تو ویا اخبرونی ما خبر کې مشرکانو اے قریشو اے زما قوم ان کانا که چېرې وي دا قرآن چې تاسو تکذیب کوئ تاسو وایئ موږ پرې نه پوهېږو ستا په خبرو دا وي من عند الله د الله طرفه وي د الله طرفه وي که نه ما ته ووایه ته چې دا د الله طرفه وي ثم کفرتم به او د هغې د پاسه تاسو بیا هم تاسو دا قرآن نه منئ د دې نه انکار کوئ نو ووایه که نه ستاسو به څه حالي ووایه ما ته تاسو سوچ کړی دی ستا څه ځای دی بیا تاسو ته خپل حالات معلوم دي کیف ترون حالکم عند الذي انزله على رسوله ابن کثیر تاسو ته خپل حال لیدلی ستا بیا څه حالي چې تا د رسول هغه کلام ونه منه کوم چې هغه راوړی دی الله طرفه نه منه دوالو جواب خپله کړی الله ورته نو څوک به وي لوی ګمراه نشته ممن د هغه چا نه هو فی شقاق چې په مخالفت کې بعید لرې کې شقاق معنا طبري کې چې هغه تلي وي د سمې لار نه لرې تلي غلطه لارې نیولې صحیح لارې پرېښي د حق سره مخالفت کوونکي سنریهم آیاتنا خامخا خوبه موږ دې خلکو ته خپلې نښې زه به دې خلکو ته نښې ښیم ای پیغمبره دی که مني که نه مني زه به دې ته نښې ښیم ستا د حقانیت د خپلو آیتونو د خپلو نبي د حقانیت نښې به ورته ښیم کوم ځای کې فی الآفاق په آفاقو کې د اسمانو د ځمکه په کنارو کې به ورته ښیم د ځمکه اسمانونو کې به ورته ښیم وفي انفسهم دي په نفسونو کې هم ورته ښیم د خپل قدرت او ستا د نبوت او د قرآن د حقانیت نښې به ورته ښیم دی که اوس مني که نه مني که نه خدا به ورته زه ښیم ربط ګورې واضح شه حتی تر دې پورې یتبین لهم چې دې ته به ښه ښکاره شي هغه نښې به دې ته ښیم تر دې چې دې ته ښه ښکاره شي انه الحق چې دا قرآن او دا توحید او دا پیغمبر حق دی زه به نښې ښیم دې ته به دلایل ښیم دې ته به زه کوپړی کولاوم ستا حقانیت به د هغې نه ثابتوم اولم یکف بربک آیا پوره نه دی ستا رب په دې صفت انه علی کل شیء شهید چې هغه په هر څیز باندې ګواه دی نه ستا په نبوت هم هغه ګواه دی په دې قرآن په حقانیت هم هغه ګواه دی که دې نه مني نه دې مني تفسیر داسې راځي الا خبردار ځان پوهېږه انهم فی مریة یقینا دی په شک کې دي من لقاء ربهم د خپل رب د پیشې نه ځکه خو قرآن نه مني ځکه خو رسول تا نه مني کله وي غوږونه هم درانه دي او کله وي قرآن سره شور کوي او چغې وښیي نه قیامت نه مني که نه چې قیامت یې منو او الله سره ملاقات یې منو دوی به دا چل کو چې زه الله سره مخامخ کېږم زما نه به تپوس کوي بیا به د غلط کار کړی وي الا خبردار ځان پوهېږه انه بکل شیء محیط یقینا هغه الله هر څه ته راګیرونکی دی دا دی چې څه کوي که نه الله د هغې احاطه کړی ده هغه سره نوټ دي هغه د هغې نه خبر دی هغه به دې له بدله ورکوي امام رازی وی چې مختلفو طریقو سره توحید او نبوت ثابت شو د شبهات او د مشرکینو جوابونه وکړي شو د دې دوکې دړاکې هر څه ذکر شو الله فرمایي زه به یې ته خامخا نښې ښیم زه به ورته ښیم دلایل خو ما بیان کړو ما خو دې د پوهېدو کوشش وکړو خو زه به اوس په نورو طریقو هم دې پوه یم دې ته به زه حق ښکاره کوم زواجر نه پس حق ته به ترغیب دپاره دلایل عقلیه بیانې دلایل عقلیه دوه قسمه دي که نه دلیل آفاقي او دلیل انفسي دواړو د قرآن کې د آیت کې اشاره وشوه که نه فی الآفاق و فی انفسهم یا د بل تفسیر مطابق دا تخویف دی آیات نه مراد د اقوام معذبه مکذبه معذبه واقعات ته اشاره دی کنډرادو ته اشاره ده تفسیر کې ښکاره وکړم مې ته سنریهم آیاتنا خامخا موږ به ښیو دې ته خپل آیتونه فی الآفاق په آفاقو کې آفاق څه ته وروسته وایي وفي انفسهم دې په نفسونو کې به ورته ښیو نښې آفاق نه مراد څه دي د مکې والو چاپېره چې کوم کلی دي که نه هغې کې به دې ته زه نښې وښیم د پیغمبر ملګري به پیدا شي وفي انفسهم فتح مکه کې به دې ته وښیم مکه به پته شي د هغه قبضې له به لړه شي یو تفسیر دا دی بل دا خیم به دې ته لکه ستوري به ورته شپه کې ښیم سپوږمۍ انور به ورته ښیم د اسمان ځمکې آفاقونو کې نارونو کې به ورته ښیم وفي انفسهم دې په نفسونو کې به ورته ښیم چې خوراک په یو ځای کې څښاک او ډوډۍ په یو ځای خوري لیکن غورځي په دوه ځایه اوبه جدا او بل شی جدا چې دا تفسیر مراد اخیستی
ورځي په 2 ځای زبدي ته عذابونه خیم په کلو کې لکه څنګه چې می هلاک کړی عادیانو سمودیانو لوط قوم د لوط کله چې دی ګرځي دی باغی ویني دغه اثرات په ویني دغه ملکونه به ویني دی په نفسونو کې بوته خیم د دی په مختلفو وباګانو او بلاګانو کې زاخته کومه دې ته پته ولګي تبا فتوحات بکې نبی استا صحابه استا خلفا به فتوحات کی عمر فاروق په دور کې اسلام ورو سے دې زینو تکنو سوچ غوا 15-20 سال پس خبره کم دیتا لاړه هغه څومره دباول هغه شیزو 15-20 سال سي په مخه لاړه دومره فتوحات هو غره الکسندر دیو دا خلکو نه لري جو خلک د خپل تاریخ نه واقف موږ سو کو آفاق دو افق جمع ده د ځمکې یو طرف ته وي واحد وي آفاق السماء نواحيها واطرافها آفاق الارض وهو الناحيه من نواحي الارض نو تاسو ته به مختلف سوزونه خیمه خلک ویني کنه خلک یو عقل معیاران شو ګټ په یو باغې نه وبروزي نه بدانه خدای الله د قدرت کنه حتا تر دې پورې تبینا لهم جید بخوازه شي انه الحق شي کنن دا قران او دا پیغمبر او دا توحید حق دی دا ټول زمایر دي دا اسلام دا قران او محمد صلی الله علیه وسلم او الله دا ټول دا په حق باندې دي زمي ټول تراجه ده د حق وی ابو جهل پیغمبر ته چې مونږ ته نه خو خیا کنه نبی هم دعا وکړه سمې د ټوکلې شو نه د خو نه مونږ لګنه خو لیکن هغه سپومې ټول دنیا وې د چې ټوکلې شو نه خلکو دې نه تاریخ پرشتام لګري د هندستان سره جاګانو خلک ولګه چوغړه سپومې وې د ټوکلې شو نه خبر ورو یاره چې دا خو الته یو سړی پیدا شوی دی هغه نبی دی نبی اتل هغه ایمان راوړل دی تاریخ فرشتہ مغول وخت کې تاریخ لیکل شي محمد قاسم فرشتہ لیکل اردو کې راغلی اوسه اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید آیا کافی نه استاره به محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه پارسیز باندې گواه درسیز نه خبردار دی دا مخلوقات سکه نه غته معلوم دي یا ستاره گواه پورا نه دی په دې باندې چې قران د الله طرف دی هغه پورا دی بس کنه که خلک مانی و دې مانی کنه دې مانی نه مانی ستاره پورا دې کنا دې کافرانو لا په سزا ور کولوږي ټول معنی خلکو ګړي دي ها ستاره پورا دې بس بندگان جسے کیا ته خبر دے الا انهم خبر شتا ہو تم یقینا دا خلق پشک کرے رب د ملاقات نام رب د ملاقات نہ پشک کے زکه حکومت کی کرنا زجر دے انکار د آخرت باندې انکار د قیامت باندې علت بیانی کی داخله د رسول نه او د توحید نه ولې انکار کی د الله نه ولې انکار کی ځکه چې د قیامت نه مني ابن کثیر دې اشاره کړي الا انهم ځان خبر کا ته هم یقینا دا کافرون فی میتن پسخ شک کی من لقاء ربهم نخل رب د ملاقات نه باس بعد الموت نه مني الله کلمه تنبیه ده کنه دی خو اس فکر نه کې اس تفکر نشته د آخرت او سره غم نشته ده نو هغه لپاره عمل کی تیاری کې نه آخرت نه یریږي دې په باندې قیامت یو پزول شي ده اگر راتلو وانه بس دادی د غب ښکارین ځکه خو دې تیاری نه کې کوتاکان دي کنه الا انه بكل شيء محيط الله ځان خبر شو غوري ویښه نه وي کې نه الله بكل شيء پر سیز باندې محيط احاطه کون کې ده ان هغه په قدرت کې دغه په علم کې دغه په قادر دی دغه په قبضه کې دی هر یو شی هر چیز دغه په قبضه کې دی په قدرت کې دی په علم کې دی دغه بكل شیء قدیر دی بكل شیء محیط دی کنه قیامت هم هغه دغه په قدرت کې دی کنه غیر اوستی شي هغه ته وړل آسان دی ټول مخلوقات دغه د قهر او دغه د قبضه د لاندې دي دغه د علم د لاندې دي غار سپای کې کولی شي څه چې هغه غواړي نه کولی شي ها سورۃ الاخره ختم شو آیتونه توحید نوٹ کې ټیم کمی بیا دوباره ونه ویل شي نفی شرک فی التصرف 9 10 11 12 څلور آیتونه کې شوی نفی شرک فی العلم
47 او 53 مخلوقات سره علم د غیب نشته، صرف الله سره دی. امتیازات د دې صورت سره دي د قرآن مجید نه د مشرکانو نفرت 4 او 5 آیت کې. دې صورت کې ذکر دي آسمان او د ځمکې پیدایش تفصیلی خبره او تفصیلی تاریخ 9 آیت 9 والے 12 پورې ذکر دي. عادیانو د سمودیانو د عینات ذکر په دې صورت کې دی چې خپل پیغمبرانو سره نه لګي و ادم ترقی یافته قوم الله وې تبا کو د رسولانو په لار نتلو رسولانو منل نه ښه تاسو څه وایي چې حامیم د قران خلاصه ده تا ته نه چول راولي. څلورمه خبره ده چې شیطانان انسان په ویخه او په دواړو کې گمراه کوي. ها 25 آیت کې 15 کې خوب به کله غلط خي اکل په ویخه ځای تر سي. ها مشرکان لګین خلق د قران نه منې کې چې دا مور 26 آیت. اولیاء او احوال په دې کې ذکر دي 30 31 32 30 تا 32 د دعوت او تبلیغ طریقې په دې صورت کې خولي چې تب دعوت په څنګه ورکې 34 نه 36 پورې. د الله نه علاوه مخلوقات ته سجده مه کوئ. ښا دا 37 آیت کې په دې صورت کې ذکر دي. پیغمبر باندې چې کوم اعتراضونه کوي ما یقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك نه دا استانه مخیم پر رسولانو دغه اعتراضونه کړي شوی د الفاظ په دې صورت کې دي. د مبلغ درې صفات او دغه دعوت خيستواله ته هم اشاره وکړه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله کنه. صبر چې پچا کی نه ډېر وی برخه خاوند دی 35 آیت کې ته ما یلقاه الا ذو حظ عظیم کنه بارګه مخې ویل شي وي لفظي معنی ته وګوره. ولو جعلناه قرانا کچر موږ دا قران نازل کړو یا جميعا دا جمع جبه په شکل کې لقالو دی وخا مخا بیا د اعتراض کو لولا فصلت آیاته ول وضاحت نه کړل شوی د قران د آیاتونو اعجمینا کلام عجبی دی او عربیونو پیغمبر عربی دی بیا به دا اعتراض کوم. قلوا هو للذین آمنوا دا قران دا غچا په چې ایمان راوړې په د هدن هدایت او شفاء او شفاء دا والذین لا یؤمنون کسان چې ایمان نه لري په دې قران فی اذانهم وقون دی په وګونو کې کونوای او هو علیه عمل دا قران په دې باندې او پرده دا اولئک ینادون دا کسانو ته چې قران ویلی شي ګویا کې ته आवाज وکړي شي مکان بعید لري زینا چې आवाज نورین قران هم نور دا شان. ولقد اتینا موسی الکتاب یقین ورکړو موږ موسی علیہ السلام له کتاب فاختلف فيه نه پای کې اختلاف پیدا کړی شو نه پیغمبر استا قران کې خلک اختلاف کی پیدا وي. ولولا کلمتن کچره نه نیټه د عذاب درستو والی سبقت مر ربک چاغه هغه فیصله مخکې مقرر کړی شوی صادره به طرفه نو چا کاغه نه وي نو سو لقضیا بینهم نخامخادی ترمن به اوس فیصله کړی شوی د مکذبین به مونږ استوا کړی خو هغه فیصله الله لیکلی هغه په خپل وخت کې ته صبر نه کار واخله. وانهم یقینا دا کافرون لفی شک منه خامخا په شک کې د فیصله نه د قران نه دي مریبن په کلک شک کړي. من عمل صالحا چا چې نیک عمل کو دا قران ومنو فنفسي د خپل ځان د پیدا پاره کې او چا چې بد عمل کو نقصان ده د استعرب هیڅ ظلم کوونکې خپل بندگانو الیه ورد خاصه ته حواله کول شي واپس کول شي علم الساعه علم د قیامت راتلو الله ته واپس کول شي. وما تخرجون راوز من ثمرات سموي من اكمام هذا د غلافنا مگر دا په علم کې دي. وما تحملنا حامل کېږي منون سایزانا ولا تدعون زیګوي بچ الله بعلمه مگر دا په علم. ويوم يناديهم بكمر شغب دي تاوازو کې عین شرکای کم دې زما شریکان چې تا دنیا کې شریکول سه بس شو. قالو مشرکان ما جواب کې وای اذنا کا مونږ تعالی خبر درکو ما مننا نشتر زمونږ
مونږ کې من شهید د دې خبرې ساده شریک سو گواه نشته وضل عنهم ركب شدینا د قیامت پرز باندې ما هغه معبودان هغه شرکونه کانو يدعون چې دی برابر من قبل په خوا دنیا کې وظنوا دی به یقین راشي د مشرکانو ما لهم من محیص چې نشته دی لپاره زیره تخت عذاب نام لا يسم الانسان نستړ کېږي په دنیا کې انسان من دعا الخير د خیر د غوښتلو نه وین مسو شر کجره د تکلیف ورسی فیؤس نبیا نو امید قنوت او ظلماتی ولین زغناو کجرم موږ وسکو د رحمت مننا مزاد زموږ د رحمت من بعد ضراء د تکلیف نو رستو ما سات هوجره د تکلیف رسیدلی لا یقولن خامخ دا کافر وای هاذا لی دا دما حق دې زره د نعمت مستحق وما ظن ساعه دې دا کافر بل خبرم کې ز ګمان نکم په قیامت چې قائمېدون کې را بشي دې دا موي ولې روزه دو کجره زخه مخه واپس کړو شمل رب خپل رب دنه ان لی کنيشته زما د پر عنده دا الله تعالی الحسنا خامخه خوشالي جنت فلننبئ ان الذين كفروا من بضرور کافران خبرو بما عملوا پجدا داغي غندک خبرو چې دی کړی دي ونذيقنهم خامخه دي د مد سکو من عذاب غلیظ او د سخت عذاب ویزان عمنا کله چې موږ خپل فضل وکړ انسان په کافر انسان اراده د مخواړي ونا بجانه به او ځان لري ګډډ لري کې ویزا مسو شر ونا بجانه ډډ لري کې دعاګانې نه کوي بیا موږ پیژنې نه ویزا مسو شر کله چې تکلیف ورسی فزو دعاء عریض نبی او دعاګان ولوي قل رأيتم اویا آیت اسبو ان کان کچری ودا قران اے مشکان تاسو تم کچدا دا قران یي من عند الله د الله طرف ثم كفرتم به وبيام تاسو د قران نه انکار کوي نستاسو څه حیثیت ته من دولو نسوق بډیر بیلار ممن دا غچانه هو فی شقاق بعید چې باغ ډیر بلل مخالفت کوي د قران نه پروتي داغه نه خلوی گمراه نشته تاسو لوی گمراهان یا بیا سنوریهم خامخا خوب مونږ تاسو آیاتنا خبر نه خیر توحید د قدرت او فلافاق او پافاقو کې وفي انفسهم وسازو پددی په نفسونو کې حتا تبین لهم تر دې چې د بخخ کار شي نو الحق چې دا قران دا توحید دا پیغمبر او الله په حق دی اولم یکفی بربک آیا پورا نه ده ستاره په دې صفات نه پورا ده کنه ان ولا کل شین شهید چا پار سیز باندې گواه ده نستا په نبوت ما گواه ده الا ځان خبر کا پوهه تاسو تم انهم فی مریه من لقاء ربهم کرندا کافران پشک کې دی د خپل رب د پیښې نه ځکه خدا قران نه مني کنه ځکه خو رسول نه مني الا ځان پوهه کا خبر شه نو بكل شیء محیط کنا ارس لرا ګرون کې دی غلا سبحان الله